أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. صاحب د مشکات چې د نورو کومو محدثینو نه استفاده کړې ده، پاغوی کی یو نوم د امام مالک رحمه الله ذکر کوي. صاحب د مشکات فرمای و ابي عبد الله مالك بن انس الاصبحي. امام مالک رحمه الله چې هو شیخ الاسلام حجة الامه امام دار الهجرة ابو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن الحارث بن غيمان بن خسيل بن عمرو بن الحارث الاصبحي الحميري المدني. تهذیب الکمال. امام مالک رحمه الله د مدینه منوره امامو، په امت کې په امام دار الهجرت باندې مشهور. په 93 هجری کې په مدینه منوره کې پیدا شوی دی. پلس یا یولس یا دیارلسم د ربیع الاول په 109 هجری کې د شپږ اتیا کالو په عمر باندې وفات شوی دی. د مناقب ډیر زیات دي. ورسته صاحب د مشکات په الاکمال کې ذکر کړی دي. مختصره دا چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې امام مالک په علماو کې ستوره تذکرہ، او د موطا په باره کې امام شافعی رحمه الله فرمایي ما تحت ادیم السماء اصح من موطا مالک. مرقات د اسمان نه لاندې د ځمکې په سر د موطا امام مالک په نسبت صحیح کتاب بل نشته. یعنی د قرآن پسې وروسته دویم نمبر کې صحیح کتاب د امام مالک رحمه الله دا کتاب دی. عبد الله ابن مبارک چې امیر المؤمنین فی الحدیث دی، هغه فرمایي چې ورځ امام مالک رحمه الله د حدیثو درس شروع کړو. د درس په منځ کې څو ځله رنگ مبارک متغیر شو، لیکن درس بند نکړو. د فراغت نه وروسته ترې ما د صحت پوښتنه وکړه. نو امام مالک رحمه الله وی راته وفرمیل چې د درس په منځ کې تقریبا 10 ځلې لړم و چې چلم، او بیا یې وفرمیل چې ما د خپل شجاعت او د استقامت له وجې صبر نه دی کړی، بلکې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو د تعظیم له وجې مې صبر وکړو. بستان المحدثین صفحه 14. یو ورځ ورته هارون رشید فرمایل چې زما سره عراق ته لاړ شه، زه به خلک په موطا باندې راجمع کم، لکه حضرت عثمان رضی الله عنه چې خلک په یو مصحف باندې راجمع کړل. امام مالک رحمه الله ورته فرمایل چې دا ممکن نه ده، ځکه چې د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته خلک مختلفو ښارونو ته تللي دي، او ټولو د نبی علیه السلام نه روایات را نقل کړي دي. لدی وجه د هر علاقې د خلکو سره علم دی، او په همدې کې د خلکو کامیابی ده، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اختلاف امتی رحمت. کنز العمال رقم الحدیث 28,680. د امام مالک رحمه الله مینا د مدینه منوره سره ډیره زیاته و، تر دې چې په ډیرې ضعیفۍ کې په سورلۍ باندې سپور نشو، او فرمایل به چې په کوم ځمکه کې چې نبی علیه السلام مدفون دی هلته په سپرلۍ باندې د سپرېدلو همت نه لرم. ترجمان السنه صفحه 242. د دې لویری چې د مدینه منورې نه بهر وفات نشي، صرف یو ځل حج ته لاړو. د امام مالک رحمه الله نو وروسته صاحب د مشکات وی و ابي عبد الله محمد ابن ادریس الشافعی. امام شافعی رحمه الله چې عالم العصر ناصر الحديث فقيه المله ابو عبد الله محمد ابن ادریس الشافعی په 150 هجری کې
چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د وفات سند پدې کې پیدا شوی دی او په 204 هجری کې د 250 کالو په عمر باندې وفات شوی دی. د نسب سلسله داسې ده: ابو عبد الله محمد ابن ادریس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع القریشی. د نسب تر قصی پوری رسیږي او په عبد مناف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوځای کیږي. امام شافعی رحمه الله د فلسطین په غزا او یا عسقلان کې پیدا شوی دی. کله چې د 2 کالو شو نو مور مکی مکرمه ته بوتلو. تهذیب الکمال. په مکه مکرمه کې قرآن ولوستلو، په عربی شعر او لغت کې د مهارت د حاصلولو د پاره په حذیل قبیله کې سکونت غوړه کړو. په ډیره غریبۍ کې پالنه وشوه تر دې چې د علمي یاداشتونو د پاره به چې کاغذونه پیدا نکړو نو بیا به د حیواناتو په هډوکو لیکل کول. په ابتدا کې په شعر، تاریخ او ادب کې مهارت حاصل کړو. دا غین وروسته به علم شروع کړو. د مسلم ابن خالد الزنجینی فقه ولوستله، بیا د امام مالک رحمه الله نه حدیث ولوستل. د دین وروسته د مدینه منورې نه مکه مکرمه ته راغلو او د سفیان ابن عینه رحمه الله نه حدیث ولوستل. بیا یمن ته لاړو او د یمن نه بغداد ته لاړو او هلته د امام محمد رحمه الله نه علم فقه حاصل کړه. امام شافعی رحمه الله د ابن مهدی رحمه الله په فرمایش سره په اصول فقه کې یو وړه رساله ولیکله په نوم د الرساله. لدی وجه امام شافعی رحمه الله ته د اصول فقه مؤسس او بانی ویلیش. لیکن صحیح خبره ده چې د امام شافعی نه مخکې امام ابو یوسف په اصول فقه کې کتاب لیکلو. وګوره الاعلام للزرکلی جل 8 صفحه 193. لہذا علی الاطلاق د اصول فقه بانی او مؤسس امام ابو یوسف رحمه الله ده. البته د شافعی فقه بانی او مؤسس امام شافعی رحمه الله ده. امام شافعی رحمه الله او د احناف په مابین کې فرق ده چې امام شافعی رحمه الله صرف صحیح حدیث ته حجت وای او د دې په خلاف احناف ضعیف او مرسل حدیث دام د قیاس نه مقدم غني. مرسل حدیث تم حجت وای د قیاس په مقابله کې او ضعیف حدیث تم حجت وای د قیاس په مقابله کې. یو د تعجب خبره ده چې صاحب د مشکات د امام شافعی رحمه الله په ترجمه کې د امام شافعی په استادانو کې د امام محمد ذکر نه دی کړی. ورسته په الاکمال کې حالانکه امام شافعی رحمه الله په خپل فرمایي چې ما د امام محمد رحمه الله په صحبت کې 10 کال تیر کړل او د یو اوخ د بار په مقدار فواید مترینه ولیکل. او همدارنګه فرمایل به چې که امام محمد مونږ ته د خپل فهم او د خپل عقل مطابق درس ویلې وي نو مونږ به ور باندې پوه شوي نه وو. لیکن امام محمد رحمه الله مونږ ته زمونږ د فهم مطابق درس ویلو. الجواهر المضیه جل اول صفحه 528. د امام شافعی رحمه الله د وفات نورستا ربیع ابن سلیمان المرادی امام شافعی په خوب کې ولیدلو او پوښتنه ترې نه وکړه چې الله پاک در سره څه معامله وکړه. نو امام شافعی رحمه الله ورته فرمایل چې زه د سرو زرو په کرسی باندې کېنولم. د امام شافعی رحمه الله نورستا صاحب د مشکات فرمایي چې په هغه ائمه او متقینین او ثقات او راسخونو کې بل ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی ده. د امام احمد ابن حنبل په باره کې علما فرمایي چې الامام الحجة شیخ الاسلام ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی المروزی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په بغداد کې پیدا شوی دی او په بغداد کې وفات شوی دی. حلیة الاولیاء جل 9 صفحه 1 او 1 شپته.
د امام احمد ابن حنبل رحمه الله ولادت په 140 هجری کې شوه دی او وفات په 241 هجری کې د 20 کالو په عمر باندې شوه دی. تهذیب الکمال. امام احمد ابن حنبل رحمه الله اول د بغداد د علماو نه علم حاصل کړو او بیا د یمن، شام، کوفی، بصری او د حرمینو د علماو نه علم حاصل کړو تر دې چې د احادیث حافظ او د خپل زمانی امام شو. امام ابو یوسف رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام وکیع او یحیی ابن ابي زائده وغیره دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په استادانو کې دي او په شاګردانو کې جلیل القدر شاګردان دي لکه امام مسلم رحمه الله، امام ابو داود رحمه الله وغیره. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې ما د احادیث علم د امام ابو یوسف رحمه الله نه حاصل کړی دی او د مسائل دقیقه او علم می د امام محمد رحمه الله د کتابونو نه حاصل کړی دی. د امام ابو یوسف رحمه الله سره 3 کاله علم فقه او علم حدیث ولوستل او د 3 الماریو په مقدار د اغنه د علوم املا وکړه. مولانا عبدالحی رحمه الله په التعلیق الممجد کې د امام سمعانی رحمه الله د کتاب یعنی د انصاب په حواله سره فرمای چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله به فرمایل چې کله چې په یو مسله کې د 3 کسانو رائے متفق شي نو بیا د هیڅ چا د مخالفت پروا مکوي. چا پوښتنه وکړه چې هغه 3 څوک دي نو امام احمد ابن حنبل ورته فرمایل چې یو امام ابو حنیفه رحمه الله، دویم امام ابو یوسف رحمه الله او دریم امام محمد رحمه الله. ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله د قیاس په بصیرت کې د ټولو نه مخکې دی او امام ابو یوسف رحمه الله د آثارو په علم کې ډیره پراخي لري او امام محمد رحمه الله د عربیت او د لغت امام دی. التعلیق الممجد صفحه 9. امام احمد رحمه الله ته د خلق القرآن په مسأله کې ډیر تکلیفونه ورسېدل. معتزله او قرآن ته مخلوق ویلې او امام احمد ابن حنبل ته الله پاک د غره پشان استقامت ورکړو او د خلق القرآن په مسأله کې حکومت چې د معتزله هغه ته تسلیم نشو. د مامون الرشید، معتصم بالله او واثق بالله په زمانو کې حقانی علماء ته په دې مسأله کې سخت سزاګانې ورکړل شوې. امام احمد ابن حنبل رحمه الله پکې بندیخانه ته بوتلل شو، په درو باندې اوهل شو، د مرګ اختارونه ورکړل شول. لیکن د دې ټولو مصیبتونو سره به فرمایل چې القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن د الله کلام دی او مخلوق نه دی. وګوره تهذیب الکمال. نو استقامت پکار دی. د استقامت نتیجه د دین حفاظت ده. نن سبا علما ویریږي دومرم نشي ویلې چې جمهوریت کفر ده، دیموکراسي کفر ده او زمون آئین غیر اسلامی ده. دومرم نشي ویلې. که دومرم اوای نو الله به په اسلامی ملکونو کې اسلام حاکم کی. امام شافعی رحمه الله په مصر کې ربیع ابن سلیمان ته د امام احمد ابن حنبل په نوم یو خط ورکړو. ربیع ابن سلیمان فرمای چې زه بغداد ته ورسېدم، د سهار د لمانځه وروسته مې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله سره ملاقات وشو. کله چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله د محراب نه راپورته شو نو ما ورته خط ورکړو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله پوښتنه وکړه چې آیا تا دا خط کتلی دی؟ نو ربیع ابن سلیمان فرمای چې ما ورته وفرمایل چې نه. دا غین وروسته امام احمد ابن حنبل رحمه الله خط کولاو کړو. د لوستلو نو وروسته سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. ما ترې نه پوښتنه وکړه. ربیع ابن سلیمان فرمای چې ما ترې تپوس وکړو چې حضرت ولې په دې خط کې څه لیکلي چې ستا سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې؟ امام احمد ابن حنبل ورته وفرمایل چې امام شافعی رحمه الله را ته په خط کې لیکلي دي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدلو
او راتوی فرمایل چې ابو عبد الله یعنی امام احمد، ابو عبد الله یعنی امام احمد ته زما سلام وایا، او بیا ورته وایا چې د خلق القرآن په مسأله کې به پتا امتحان راشي، ته به مجبورولې شي چې قرآن ته مخلوق وایي، لیکن ته صبر کوا، قرآن ته مخلوق مو وایا، الله پاک بددی په بدل کې تر قیامت پورې ستانم او نشان زلوي. ربيع فرمای چې ما ورته ویل چې مبارک شه امام احمد. امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه وې دو قمیصه اغوستیو. نو ربيع ابن سليمان فرمای چې لاندنه د جسم مبارک سره لګیدل قمیص راوېستلو او ماته پزيري کې راکړو. ربيع ابن سليمان فرمای چې بیا مې د خط جواب مصر ته امام شافعي رحمه الله ته راوړو. امام شافعي رحمه الله پوښتنه وکړه چې آیا پزيري کې څه درکړي دي؟ نو امام احمد ابن حنبل ربيع ابن سليمان ورته فرمایل چې هو، دو قمیص اغوستیو، نو لاندنه د جسم مبارک سره لګیدل قمیص راته پزيري کې راکړو. امام شافعي رحمه الله ورته فرمایل چې قمیص مرا کوا، لیکن دا قمیص په اوبو کې لوند کړه او بیا وس بخم اغاز بخله شوی اوبه ما تراکا چې زید تبرک د پاره د ځان سره وساتم. طبقات الشافعیه الكبرى جل اول صفحه 215. احمد ابن محمد الکندی فرمای چې ما امام احمد رحمه الله د وفات نورسته په خوب کې ولیدلو. ورته میو فرمایل چې الله پاک در سره څه معامله وکړه؟ ناغوی چې امام احمد ابن حنبل راته فرمایل چې الله راته ویلي چې ته زمال وجه وهل شوي، نو یا احمد یا احمد هذا وجهي فانظر الیه قد ابحتك النظر الیه. تهذیب الکمال. اے امام احمد ته زمال وجه نه وهل شوي، دا زما ذات دی، ورته ګوره، تا ته ما نظر مباح کړی دی، ما ته ګوره. نو د ټولو نه غټ نعمت الله ته د کتلو نعمت دی. الله پاک دا امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته په برزخ کې په نصیب کړو. د امام احمد رحمه الله په تصانیفو کې ډیر زیات دي، خو مشهور پکې یو مسند احمد دی، بل کتاب الزهد دی، بل کتاب الناسخ والمنسوخ دی، بل کتاب المناسک الكبیر والصغیر دی، بل جوابات القرآن دی، بل کتاب حدیث شعبه دی، بل کتاب فضائل الصحابه، دارنګي کتاب الاشربه او کتاب التاریخ دی. په مسند احمد کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله تقریبا 40,000 احادیث را جمع کړي دي، 40,000 پکې مقرر دي. نو د حذف د مقررات سره 13,000 احادیث کیږي. امام احمد ته 4,50,000 احادیث یاد و. سیر اعلام النبلاء صاحب د مشکات د دې پسې لیکي و ابي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي. امام ترمذي رحمه الله چې د په باره کې امام مزي رحمه الله فرمایي احد الائمه الحفاظ المبرزين ومن نفع الله به المسلمين الامام البارع ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك البوغي الترمذي. تهذیب الکمال کی د القاب داسې لیکلي. ترمذ د جیحون یعنی د امو په غاړه باندې مشهور خار دی. د حیرتان نه چې واوړي د ازبکستان طرف ته اول خار راځي. په دې خار کې ډیر لوی لوی علما تیر شوي دي، لدی وجه ورته مدینه الرجال وای. د دې خار نه په یو څو فرسخه فاصله باندې د بوغ په نوم باندې یو کلی دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په دې کلی کې پیدا شوی دی، لدی وجه ورته بوغیم ویلی شي او ترمذی ورته ویلی شي. د په تصنیفاتو کې مشهور تصنیف الجامع الترمذی دی. دا ډیر فائق او مشهور تصنیف دی د نورو تصنیفاتو په نسبت. د الجامع الترمذی په باره کې علما فرمایي
هو کاف للمجتهد ومغن للمقلد. د مجتهد د پاره کافی کتاب دی او د مقلد د پاره بے پروا کون کے کتاب دی. علامہ ابو اسماعیل الهروی فرمای چې جامع ترمذی د صحیحین نم انفع کتاب دی، ځکه چې د صحیحین نه هر څوک استفاده نشي کولای او د جامع ترمذی نه هر څوک استفاده کولی شي. په جامع ترمذی کې د عراقیین او د حجازین او د مسائل د پاره جدا جدا بابونه قائم کړي دي او د هر باب لاندې اگر چې ډیر احادیث امام ترمذی نه ذکر کړي، لیکن په دې باب کې د څومره صحابه او احادیث چې د نظر لاندې وي هغه ټولو احادیثو ته د صحابه او د نمونو په ذکر کولو سره اشاره کوي. امام ترمذی رحمه الله د اتفاقی ثقات نه ده، په حدیث او فقه کې ورته الله پاک ډیر مهارت ورکړو. د حدیث د تصحیح او د تضعیف په سلسله کې او د سلف او خلف علماو د مذاهب او د بیان په سلسله کې د کتاب پشان کتاب نشتا. مقدمه د اشعه اللمعات. د امام ترمذی په استادانو کې د امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، محمد ابن المثنى، محمد ابن بشار، قتيبه ابن سعید البغلانی، محمود ابن غیلان او د اسحاق ابن موسی الانصاری پشان جلیل القدر محدثین داخل دي. امام ترمذی رحمه الله ته دا فخرم حاصل ده چې د استاد امام بخاری احادیث نقلی. یو ورځ ورته امام بخاری رحمه الله فرمایل چې من تفعت بك اکثر ممن تفعت بي، ستانه چې ما څومره نفع واخسته هغه د اغه نه ډیره د څومره تا چې زمانه اخسته ده. امام ترمذی رحمه الله یو فخر دام لري چې امام ترمذی صاحب د ثلاثی ده. په ترمذی کې یو حدیث ثلاثی ده چې یاتی علی الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. کتاب الفتن رقم 2280. امام ترمذی رحمه الله په 209 هجری کې پیدا شوی دی او په 209 هجری کې د 80 کالو په عمر باندې وفات شوی دی. د ولادت او د وفات تاریخونه یو چا په یو شعر کې داسې را جمع کړي دي: الترمذی محمد ذو زین عطر وفات وعمره في عین. معارف السنن جل اول صفحه 14. د امام ترمذی رحمه الله مسلک نو علامه انور شاه کشمیری رحمه الله فرمای چې امام ترمذی رحمه الله شافعی مقلدو. فیض الباری جل اول صفحه 58. او شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله فرمای چې مجتهد منتسب الى احمد و اسحاق ما تمس الیه الحاجه صفحه 26. بهر تقدیر یا حنبلی مقلدو او یا شافعی مقلدو. ورپسې امام صاحب د مشکات رحمه الله فرمای و ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني. سليمان بن الاشعث السجستاني د امام ابو داود په باره کې تهذیب الکمال کې امام مزی رحمه الله داسې لیکلی دي: هو الامام الحافظ الحجه السبت ابو داود سليمان بن اشعث بن اسحاق، سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الازدی السجستانی. تهذیب الکمال په الازدی کې نسبت از تشوی ده وهو ابو قبيله من اليمن يقال له ازد شنوء. او په السجستانی کې نسبت سجستان تشوی ده. سجستان د کهسیستان نه معرب ده. کهسیستان د سن او د هرات په مابین کې د یو کلی نوم ده. امام ابو داود رحمه الله په دې کلی کې په 202 هجری کې پیدا شوی دی.
او په 215 هجری کې وفات شوه دی د 3 کالو په 14 د شوال د جمعې په ورځ د 3 کالو په عمر وفات شوه دی. ابن منذر رحمه الله جلیل القدر محدث دی. هغه د امام ابو داود رحمه الله په باره کې فرمایي چې 4 کسانو ثابت حدیثونه د معلول حدیثونو نه او صواب حدیثونه د خطا نه جدا کړي دي. هغه 4 یو امام بخاری دی، دویم امام مسلم دی، دریم امام ابو داود دی او 4م امام نسائی دی. ابراهیم الحربی رحمه الله فرمای چې لما صنف ابو داود کتاب السنن اولین لابی داود الحدیث کما اولین لداود علیه السلام الحدید. کله چې د کتاب السنن ولیکلو نو د پاره احادیث داسې نرم کړي شول لکه داود علیه السلام ته چې وسپنې نرمې وي. امام حاکم رحمه الله فرمایي چې امام ابو داود علی الاتفاق د خپل زمانه د اهل الحدیث امامو سیر اعلام النبلا. ګوره طالبانو تاسو ته ما ویلو چې د اهل الحدیث 2 معناګانې دي. یوه اسلامی معنا ده چې ماهر فی الحدیث او دویمه انګریزی معنا ده یعنی د فقه دشمن او د امام ابو حنیفه رحمه الله دشمن. نو امام حاکم فرمایي چې امام ابو داود علی الاتفاق د خپل زمانه د اهل الحدیث، دلته د اهل الحدیث اسلامی معنا مراده ده یعنی ماهرین فی الحدیث. نو د ماهرین فی الحدیث امامو. ابن الاعرابی فرمایي چې د چا سره چې قرآن کریم او ابو داود شریف وی نو هغه په علم کې بل شي ته ضرورت نه لري. المرقات. ابو العلا هغه فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې فرمایل چې من اراد ان يتمسك بالسنن فليقرأ سنن ابي داود معالم السنن للخطابي جل اول صفحه 111. څوک چې اراده لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتونو باندې منګولې ولګي نو هغه د سنن ابي داود ولولي. مشهور دا ده چې د سنن ابي داود مرتبه د صحیحین پسې ده یعنی 3 مرتبه ده. اول د صحیح البخاری، دویمه د صحیح مسلم او دریمه د سنن ابي داود. لیکن علامه محمد انور شاه الکشمیری رحمه الله فرمایي چې په 3مه درجه کې سنن نسائی ده او په 4مه درجه کې سنن ابي داود ده. وګوره مقدمه د فیض الباری. په سنن ابي داود کې 4800 احادیث دي. مرقات کې دا لیکلي او تقریبا 600 احادیث پکې مرسل دي. د امام ابو داود عادت داو چې یو لستوڼه به پراخو او بل لستوڼه به تنګو. چاترنه د دې د وجه پختنه وکړه نو امام ابو داود رحمه الله ورته فرمایل چې په یو لستوڼي کې د خپل کتاب بعض اجزا دم او د دویم لستوڼي پراخواله اسراف ده. د امام ابو داود رحمه الله قبر په بصره کې ده. تذکرۃ الحفاظ دارنګي وفیات الاعیان جلد 2 صفحه 415. امام ابو داود رحمه الله مسلکن څرنګو مقلدو که مجتهدو دا خبره یې خیال کې ساتي چې غیر مقلد یو محدثم نو. غیر مقلد دی ته وای چې نه مجتهد نه مقلدی. لکه یو امام بل مقتدی وي، یو دریم کس داسي وي چې نه امام دی نه مقتدی دی، کله امام ته کنځلي کوي او کله مقتدی ته کنځلي کوي. نو غیر مقلدین دغه سي دي، نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. دا د محدثینو فهرست چې درته ذکر کوم پدې کې څوک مجتهدین دي او څوک پکې مقلدین دي. غیر مقلد یوم پکې نشته. د امام ابو داود رحمه الله د مسلک په باره کې مختلف اقوال دي. اول ابن ابي يعلى ورته حنبلي ویل ده ما تمس الیه الحاجه صفحه 26. امدارنګ ورته اسماعیل پاشا البغدادیم حنبلی مقلد ویل ده هدیه العارفین جل اول صفحه 395.
او علم انور شاه الکشمیری ورته حنبلی مقلد ویلې ده. فیض الباری جل اول صفحه 58 دا خو یو قول شو چې حنبلی مقلدو. او علم تاج الدین السبکی رحمه الله ورته شافعی مقلد ویلې ده. همدارنګه د لا مذهب سرګرو نواب صدیق حسن خانم ورته شافعی مقلد ویلې ده. ما تمس الیه الحاجه صفحه 25. دریم قول پکې دا ده چې د مجتهد مطلقو. ابن تیمیه په توجیه النظر صفحه 158 کې ورته مجتهد مطلق ویل دی. امام احمد ابن حنبل امام ابو داود ته فرمایل چې لا تقلدني، زما تقلید مکوه، ولا مالکا ولا الاوزاعیه، مد امام مالک تقلید کوه او مد امام اوزاعی، ځکه چې د مجتهد مطلق او مجتهد مطلق باندې تقلید نه واجب. وابین تلبیس ابلیس کوي. امام احمد امام ابو داود تویلی دی چې لا تقلدنی، او وابین په معنا کې داسې وي چې زما تقلید مکوي. ټولی دنیا ته نه دی ویلی، مجتهد ته ویلی دی او مجتهد باندې تقلید نه واجب. او څلورم قول پکې دا ده د شاه ولی الله رحمه الله چې د مجتهد منتسب الی احمد و اسحاق، یعنی مجتهد فی المذهب. ما تمس الیه الحاجه صفحه 26. ورپسې صاحب د مشکات پر فرمای و ابي عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی. امام نسائی د په باره کې امام موزی په تهذیب الکمال کې لیکي چې الامام الحافظ شیخ الاسلام ناقد الحدیث ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن شنان بن بحر بن دینار الخراسانی النسائی. پنسا کی بفتح النون بالمد والقصر نسبت نسا ته شوی دی. نسائی کی نسبت نسا ته شوی دی. نسا د مروی ته نږدې د خراسان مشهور خار دی. نسا ته په نسبت کې نسوی ویل شي. په 214 هجری یا 215 هجری کې پیدا شوی دی او په 303 هجری کې د 88 یا د 89 کالو په عمر کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب. امام نسائی د په مسلک کې اختلاف دی. د شاه عبدالعزیز رحمه الله پرایا باندې امام نسائی شافعی المذهب. بوستان المحدثین صفحه 209. لیکن علامہ محمد انور شاه الکشمیری رحمه الله فرمای چې حنبلیو معارف السنن. امام حاکم د امام داری قطنی په حواله باندې فرمای چې امام نسائی په خپل زمانہ کې د جرح او د تعدیل په امامانو کې په ټولو باندې اوچتو. تهذیب التهذیب. امام نسائی اول یو کتاب په نوم د السنن الکبرى ولیکلو. علامہ ابن الاسیر فرمای چې بعضی عمراو د امام نسائی نه پوښتنه وکړه چې آیا ستاسو د دې کتاب ټول احادیث صحیح دي؟ نو امام نسائی ورته فرمایل چې نه ضعیف هم پکې شته. نو امیر ورته فرمایل چې د دینه د صحیح احادیثو انتخاب وکړه. نو امام نسائی رحمه الله بیا د المجتبى من السنن په نوم باندې کتاب ولیکلو چې نن سبا د نسائی په نوم باندې یادېږي. علامہ سیوطی رحمه الله ور باندې و شرح لیکلی ده په نوم د زهر الرباع علی المجتبى. د امام نسائی د وفات واقعه داسې راغله چې د بنی امیه او د سلطنت په وجه باندې په خلکو کې د ناصبیت طرف ته رجحان پیدا شوی. نو د دوی د اصلاح لپاره امام نسائی د حضرت علی رضی الله عنه او د اهل بیت په مناقبو کې یو رساله ولیکله او بیا اراده وکړه چې د دمشق په جامع مسجد کې ولولي. کله چې د دې رسالې یو څه حصہ ولوستله نو یو کسر نه پوښتنه وکړه چې آیا د امیر معاویه په فضایلو کې دم څه لیکلي دي؟ نو امام نسائی ورته فرمایل چې که هغه سر په سر خلاص شي نو غنیمت بوي. د دې سره خلکو ور باندې را باندې کړه. د شیعه اوازونه ورته شروع کړه او سختي وهلو. د وهلو نورسته خادم را اوچت کړو. امام نسائی خپل خادم ته فرمایل چې ما مکه مکرمه ته ورسوه چې هلته مساو خيږي. مکه مکرمه ته چې کله ورسول نو هلته وفات شو.
او د صفا او د مروه په مابین کې دفن شو. د کتاب په درېمه درجه کې دی. اول صحیح البخاری دی، دویم صحیح المسلم دی، او دریم سنن نسائی دی. مسلک د امام نسائی می در تمخ کی ذکر کړو چې یا شافعی مقلد دی لکه شاه عبدالعزیز رحمه الله چې فرمایي، او یا حنبلی مقلد دی لکه محمد انور شاه الکشمیری رحمه الله چې لیکلی دی. ورپسې صاحب د مشکات فرمایي و ابي عبد الله محمد ابن یزید ابن ماجه القزوینی. صاحب د مشکات ابن ماجه نه دی لیکلی، حمزه نه دی لیکلی. دلته د حمزی لیکل پکار دی ځکه ماجه راجح دا دی چې د مور نوم دی. وروسته به درته ذکر کوم. الحافظ الكبير الحجة المفسر ابو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني ابن ماجه الربعي. قزوین د عراق مشهور خار دی، او ربعی بفتح الراء والباء. ابن خلکان فرمای چې ربیعه د عربو د متعدد قبیلو نوم دی. اوس دانه د معلومه چې امام ابن ماجه په دوی کې د کومې قبیلې نو. امام ابن ماجه د احادیث حافظ او متفق علیه ثقو. د امام مالک او د امام لیث د شاګردانو نه احادیث اوریدلې دي. کله چې د ابن ماجه په نوم کتاب لیکلو نو ابو زرعه رحمه الله ته پیش کړو. هغه چې ولیدلو نو وی فرمایل چې زما په ګمان هغه احادیث چې په سندونو کې خلل وي یا راویان متهم بالوضع او یا شدید النکارت پکې وي نو د 150 نه زیات نه دي. بستان المحدثین صفحه 190. او الحافظ الذهبی فرمای چې کپدی کتاب کې یو څو کمزوري راویان نه وي نو ډیر عمده کتاب بوي. تذکرۃ الحفاظ. په ابن ماجه کې 22 کتابونه دي، 1500 بابونه پکې دي، او 4000 احادیث پکې دي. صحیح روایت دا ده چې ماجه د امام ابن ماجه د مور د مور وا. د ابن ماجه په ابن کې نو د الف لیکل ضروری دي، د حمزه لیکل د پاره د دې چې دا مشعر شي په دې خبره چې ابن ماجه د محمد صفت ده، د عبد الله صفت نه ده. امام ابن ماجه په خپل سنن کې د فضل القزوین په باره کې حدیث ذکر کړی دی، حالانکه هغه حدیث منکر بلکې موضوعی دی. لدی وجه خلکو د په کتاب ډیر اعتراضات وکړل. د قزوین په باره کې ډیر احادیث موضوعی دي چې د میسره په نوم شخص د ځان نه جوړ کړي دي. د امام ابن ماجه ولادت په 209 هجری کې شوه دی او وفات په 203 هجری کې شوه دی. مقدمه د اشعه اللمعات جل اول صفحه 19. د امام ابن ماجه مسلک علامه محمد انور شاه الکشمیری فرمایي چې د مسلک علی التحقیق نه دی معلوم، او شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله فرمایي چې دا مجتهد منتسب الى احمد و اسحاق ما تمس الیه الحاجه صفحه 26. ورپسې صاحب د مشکات امام دارمی ذکر کړی دی. فرمای صاحب د مشکات و ابي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی. د امام دارمی په باره کې امام موزی فرمای هو احد الاعلام الحافظ الامام ابو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمی السمرقندی. په 101 هجری کې پیدا او په 255 کې د 4 کالو په عمر باندې وفات شوه دی. امام دارمی رحمه الله شیخ الحفاظ، په علم اجتهاد ورع او تقوا کې ضرب المثل. دارمی ورته ځکوي چې دا منسوب دی دارم ابن مالک ته چې د بنو تمیم د قبیلې نه یو قبیله و، او دا عربي عالم دی. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم عصر دی.
امام احمد بدد په باره کې فرمایل چې علیک بذالک السیدی علیک بذالک السیدی. صحیح دا ده چې د کتاب د سننو نه ده او مسند ورته بعضې محدثینو چې ویلې ده نو دا د محدثینو د مشهور اصطلاح نه خلاف ده. په سنن الدارمی کې 15 ثلاثیات دي. کله چې امام بخاری رحمه الله د امام دارمی د وفات نه خبر شو نو ډیر خفه شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د ژبې نه بې اختیاره دا اشعار وتل چې ان تبقى تفجع بالاحبه كلها وفناء نفسك لا ابالك ادجعو. یعنی کته ژوندې وې نو د ټولو دوستانو د جدای درد به دې زغملو، لیکن ستا د مرګ واقعه د دې ټولو نه دردناکه ده. ورپسې د دارقطنی ذکر کوي و ابي الحسن علي ابن عمر الدارقطني. امام دارقطنی چې هو الامام الحافظ المجود شیخ الاسلام علي ابن عمر ابن احمد ابن مهدي الدارقطني دارالقطن ته منسوب دی چې په بغداد کې و مشهوره علاقه ده. مسلکن شافعیو په خپل زمانه کې امام حافظ الحدیث صاحب السنن او صاحب العلل صاحب علم الآثار او صاحب معرفت علل الحدیث د اسماء الرجال په فن کې پورا ماهرو. د په شاګردانو کې لوی لوی شاګردان دي لکه ابو نعیم حلیت الاولیاء چې چالي کړي ده، دارنګي ابو عبد الله النسابوری، دارنګي ابو حامد الغزالی، دارنګي القاضي ابو الطبيب الطبري، دارنګي حاکم عبد الغنی المنذری صاحب د ترغیب او د ترهیب وغیرہ. د دارقطنی په ظرایفو کې راځي چې ابو الحسن البیضاوی د ورته یو سړی وروستلو، ورته وی فرمایل چې دا سړی د علم الحدیث د زده کړې د پاره د ډیر لرې نه راغلی دی، لہذا یو څو احادیث ورته ولوله. امام دارقطنی په اول کې انکار وکړو، کله چې ابو الحسن البیضاوی اصرار او ټینګواله وکړو، ټینګ شو په دې خپل خبره، نو امام دارقطنی ورته په 100 سندونو سره یو حدیث تلاوت کړو چې نعم الشیء الهدیه امام الحاجه، یعنی د خپل حاجت نه مخکې د تحفې پیش کول ښه ادب دی. په دویمه ورځ هغه طالب مناسبه هدیه راوړه، نو امام دارقطنی بیا دا طالب د ځان سره کېنولو او په 12 سندونو سره ورته دا حدیث تلاوت کړو چې اذا اتاکم کریم قوم فاکرموهم، یعنی کله چې د یو قوم معزز سره درغلو نو عزت وکړي. د په علمی ظرافتونو کې یو دام راځي چې یو سړی د نصیر په ځای باندې نون سین یا را د دې په ځای بشیر ولوستلو، نو امام دارقطنی په لمانځه ولاړو، نو د سبحان الله کلمه ویله. هغه سړی پوه شي، لیکن هغه پوه نه شو، بیا د نصیر په ځای یسر وویلو هغه سړي، نو امام دا آیات تلاوت کړو چې نون والقلم وما یسترون، چې هغه سړی پوه شي چې دا نون دی. په 315 هجری کې پیدا شوی دی او په 315 هجری کې د 80 کالو په عمر باندې وفات شوی دی. ورپسې امام دارقطنی رحمه امام صاحب د مشکات فرمایي و ابي بکر احمد ابن حسین البیهقی، امام بیهقی د په باره کې تهذیب الکمال لیکي هو الحافظ العلامة الفقيه شیخ الاسلام ابو بکر احمد ابن الحسین البیهقی. بیهق د سویقل په وزن باندې د نشاپور سره نږدې د یوې علاقې نوم دی. په دې علاقه کې په 384 هجری کې پیدا شوی دی او په 458 هجری کې د 4 کالو په عمر باندې وفات شوی دی. امام بیهقی صائم الدهر او سخترین شافعی مقلدو، د امام حاکم شاگرد دی. امام حاکم بیا د ابن حبان شاگرد دی، ابن حبان بیا د ابن خزیمه شاگرد دی، او هغه بیا د امام بخاری او د امام احمد شاگرد دی.
امام بیهقی حافظ الحدیث و فقیه و زاهد و متقی عالم، تصانیف تقریبا 0 ته رسیدلی دي. مشهور تصانیف یو څو درته ذکر کوم: کتاب الاسماء والصفات، دارنګ دلائل النبوت، دارنګ مناقب الشافعی، دارنګ دعوات الكبیر، دارنګ شعب الایمان، دارنګ سنن الکبرى، دارنګ سنن الصغرى، دارنګ خلافیات، دارنګ کتاب الزهد، دارنګ 40 کبرى و صغرى، دارنګ کتاب الاسرار وغیرہ. دا د مشهور تصانیف دي. امام الحرمین فرمای چې ما من شافعی الا وللشافعی علیه منة الا ابا بکر البهقی فإن له المنة على الشافعی لتصانیفه في نصرة مذهبه. یعنی په هر شافعی المذهب مقلد باندې د امام شافعی رحمه الله احسان ده، لیکن د امام بیهقی بیا په امام شافعی باندې احسان ده چې د امام شافعی فقه مدلل کړه، د امام شافعی مذهب ته ډیره ترقی ورکړه. د امام شافعی رحمه الله د فقهي مسائلو د پاره په احادیثو کې دلایل مرتب او مدون کړو. امام بیهقی په نشابور کې وفات شوی دی او د هغه ځای نه به تابوت خسرو جرد تراوړل شو چې د بیهق سره نږدې یو علاقه ده او هلته دفن شو. بیا په اخر کې صاحب د مشکات فرمای: و ابي الحسن رزين ابن معاويه العبدري، امام رزين الامام المحدث الشهير ابو الحسن رزين ابن معاويه العبدري الاندلسي السرقستي. په عبدری کې نسبت عبدالدار ابن قسی ته شوی دی چې دا د قریشو یو وړه قبیله وه. د کتاب نوم تجرید الصحاح چې موطا امام مالک او صحاح خمسه پکې را جمع کړیو. علامه ابن الاسیر د جامع الاصول په تصنیف کې د په کتاب باندې اعتماد کړی دی. تجرید الصحاح تقریبا نن سبا نه پیدا کیږي. په مکه مکرمه کې امام رزین وفات شوی دی. د علامه ذهبی د قول مطابق په 1515 هجری کې وفات شوی دی او د ابن بشکوال د قول مطابق په 1540 هجری کې او د علامه تقی الفاسی د قول مطابق په 1525 هجری کې وفات شوی دی. سیر اعلام النبلاء مع التعلیقات، ترجمه د رزین الته وګورئ. دا یو څه محدثینو صاحب د مشکات ذکر کړو. دلته صاحب د مشکات د امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر نه دی کړی. بعض خناسان دلته اعتراض کوي چې هغه قلیل الحدیث یا په علم الحدیث کې کمزور و. د دې اعتراض د جواب د پاره به پر روان درس کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مختصر حالات تاسو په خدمت کې پیش کم. تاسو ته به دا معلومات وشي چې امام ابو حنیفه مرتبه په علم القرآن والحدیث کې څومره وه. صاحب د مشکات وروسته چې د محدثینو په حالاتو کوم رساله لیکلې ده، د دویم جلد د مشکات په اخر کې ضمیمه ده الاکمال. په هغه محدثینو کې اول تفصیل د امام ابو حنیفه رحمه الله کړی دی چې دا په دې دلالت کوي چې د صاحب د مشکات په نیز باندې د ټولو محدثینو نه د امام ابو حنیفه مرتبه اوچته وه. خو به هر تقدیر سبا ته به ان شاء الله د امام ابو حنیفه څه مختصر تفصیل درته وکم.